بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کوم زموږ کلیپ دی انتهایی اهم دی. تاسو به چرته هم نه لیدلی چې زنانه په مانځه کې سجده سهوه کړې ده. چا نه خطایي وشي د هغې نه بعد به یې سجده سهوه کوي، نو کمې کمې خبرې تا نه مانځه کې پاتې شي، په هغې باندې به ته بیا سجده سهوه کوې. نو 100% زنانه د دې خبرې نه د سر هم نه دي خبر، او دغه رنګې 80% کوم نارینه دي هغوی ته هم پته نشته دی چې کومې خبرې پاتې شي مانځه کې، په هغې باندې بیا موږ سجده سهوه کوو. صرف جومات کې استاد سجده سهوه کوي ځکه چې هغه پوهېږي به چې کوم څیز پاتې شو، او باقي نه هلکانو ته پته شته، نه جینکو ته پته شته، نه ښځو ته، نه سړو ته. بس چې چا څه وکړل بس ښه یې وکړل. نو راځئ نن زه تاسو ته مکمل هغه خبرې کومه چې په کومو خبرو باندې په مانځه کې سجده سهوه لازمیږي، او دا هم درته هم چې سجده سهوه به څنګه کوو. د ټولو نه اوله که موږ فرض مونځ کوو، که موږ نفل کوو، سنت کوو، واجب کوو، لومبي چې کوم 2 رکعاته دي نو په دې کې سورت فاتحه ویل دا واجب دي. لنډه خبر دا شوه چې په لومبي 2 رکعاتونو کې سورت فاتحه پاتې شوه نو په تا باندې به سجده سهوه دا لازمیږي. دغه رنګې سورت فاتحه د هغې نه بعد سورت ویل دا واجب دی. دغه رنګې د سورت نه مخکې سوره فاتحه ویل دا واجب دی. لومبی سوره فاتحه ووایه بیا سورت ووایه. ورپسې تعدیل ارکان واجب دی. ښه په آرام آرام سره تمونځ دا کوه دا واجب دی. ورپسې ترتیب ارکان دا واجب دی. مونځ ته کښې که نه نو ښه په ترتیب سره، ښه په سکون سره دا ته مونځ وکړه. نو که ته تادي کې مانځه کې نو تعدیل ارکان تا ونه کړه پکې، نو مونځ دې کېږي خو سره د نقصان نه کېږي، نو تادي به مانځه کې دا به نه کوئ. ورپسې بیا قومه واجبه ده. سمع الله لمن حمده دې ویلې نو بیا به لږ ایثار شي، وبدرېږي که پلېږي که الله ودرېږي د عقیدو نه، نو بیا به ته لاړ شي سجدې ته. دغه رنګې جلسه واجبه ده. په دواړو سجدو منځ کې ناسته سجده یې ولګوله، بیا واپس راپاسه کښېنه، دومره وخت کښېنه چې ستا کپړې دا ودرېږي. بیا د هغې نه بعد التحیه ویل واجب دي. التحیة لله والصلوات والطیبات دا ویل واجب دي، او د التحیه په مقدار باندې کېناستل دا واجب دي. مطلب کومه چې لومبۍ قاعده ده هغه سره دا واجب ده. امام له پټ مونځ په پټه ویل، ښکاره مونځ په ښکاره دا ویل دا واجب دی. دغه رنګې په لفظ د سلام سره د مانځه نه وتل دا واجب دی. دعای قنوت ویل واجب دی. دعای قنوت ویل اللهم انا نستعینک ونستغفرک دا ویل واجب دی. دغه رنګې په اختر کې زیاتې تکبیرونه ویل دا واجب دی. نو که چا نه دی کې یو پاتې شو د ځان نه مونځ کوي، نو چې کله دی اخري قاعده باندې ناست دی دا به عبده و رسوله پورې مونځ وایي، یو طرف ته به سلام وګرځي یا به دواړو ته وګرځي چې څنګه خوښوي. بیا به یوه سجده وکړي راپا به وسي، بله سجده به وکړي، بیا به د هغې نه بعد د اتحیه شروع کړي او مونځ به پوره کړي. نو په دې کلیپ کې د سجده سهوې ترتیب او طریقه کار هم پکې وشو، او دغه رنګې 14 واجباتو هم پکې وشو. کوشش وکړئ دا پیغام د ثواب په نیت باندې مخکې خلکو سره شیر کړئ چې هغوی د داسې قسم لا مسایلو نه خبر شي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.